په دې ټیم کې خوشحال خان عثمانزی چې یو ډېر زیات ښه انسان دی او دې کیس کې ډېر ایفورټس دي، څه به ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستا ډېره مننه چې زما موقف اخیستو کوشش دی. زه اول د ټولو پښتنو څومره چې د خیبر پښتونخوا دي، بار وطنونو کې دي، کراچۍ کې دي، سیند کې دي، د ټولو شکریا ادا کوم چې زموږ کمپین یې ډېر زور او شور سره روان کړی. سپیشلي د 400 د خلکو سلام کوم، یو پیره تاسو بیا ثابته کړه چې ستاسو څومره درانه پښتانه په دې ټول دنیا کې نشته. زمونږ د مهم دی چې تاسو هلته څومره زور ورکړه، زمونږ د اواز تاسو څومره اوچت کړه، نو دا به بهتري. او زه تاسو ته یو خوشخبري در کوم د دې کیمرې په لار چې دا موږ چې اوس کوم ځای کې موجود یو کوټ کې پولیس اس اس پی صاحب چې کوم دی هغه اپریشن سٹارټ کړ او زمونږ مخکې چې اپریشن څنګه سٹارټ شو، ټیم یې په خپل کار ولګول، نو موږ د هغوی د افس نه راپاڅېدو او اوس چېرته سیف ځای ته ځو چې د خپل سرونه هم خیال وساتو او لږ ارام وکړو، ځکه چې یو شانتي ویښ را روان یو. دعاګانو کې هم یاد ساتئ او زه د ټولو میندو ته وایم د پښتنو چې دا موږ ټول ستاسو بچي یو، موږ دعاګانو کې یاد ساتئ. دعا به هم بچ کړي، نن چې موږ ته لارې ازادېږي دا د مشرانو دعاګانې دي. او هغې ګمنام سپایانو ته زه سلوټ کوم چا چې موږ سره دی کې د خدای دپاره مدد وکړو او د انون نمبرو د رنګونه را روان دي او هغوی وایي چې موږ در سره هیلپ کوو. د ټولو ډېره شکریا او خاص کر د عبید خان. سلام علیکم. قدرمنو دا دانیال دی او د دوی رور چې دی اغوا شوی دی او دغه شان اوس 25 لک روپۍ ډیمانډ کوي. تاسو څه ویل غواړئ دې دوران کې؟ السلام علیکم. زه د غونډ دا کوم ټیم چې موږ سره راغلی دی دې غونډو شکریا ادا کوم چې دوی موږ سره راغله په یو خوله باندې، او نور چې کوم د کلي خلک دي، د 400 خلک دي، هغوی د دعا اپیل کوم چې دعا راته کوي. دا موږ سره سجاد عمرزی دی چې دوی هم ماشاءالله ډېر خدمات یې دي.